بابر اعظم د ون ډے او टी20 کپتانۍ نه د استعفا اغشتلو اعلان بیګا کړی. ډیر لیټ بابر اعظم ټویټ کړو. په ټویټ کې بابر اعظم څه خبرې کړي په هغې باندې تفصیلا خبره کوو، خو زما په خیال باندې دا د بابر اعظم د کیریر یوه ډیره ښه فیصله ده چې هغه کپتانۍ نه ځان سایډ لکو او اوس هغه ویلی دی چې زه به ایز ا پلیر په ټیم کې لوبېږم. د کپتانۍ یو ډېر غټ بوج چې هغه هم زما د سر نه کوشو، نو دا د بابر اعظم زما په خیال ډېره غټه فیصله وه او د هغه دپاره ښه فیصله وه جي، ځکه ډېر زیات چې د هغه کوم مخالفین وایي کې سپیشلی صحافیان ډېر زیات، یوټیوبرز ډېر زیات چې به مختلف قسم ویډیوز بابر اعظم پسې جوړول، په هغه باندې تنقیدونه، هغه تنقیدونو په وجه باندې بابر اعظم باندې ایکسټرا پریشر. خیر هغه تنقیدونه خو په اوس هم په بابر اعظم باندې کیږي، خو بابر اعظم په خپل ټویټ کې څه خبرې لیکلي در سره هم شریکوم او هغې نه پس په تاسو هم خپله رایه ما سره په کمنټ کې شریکه کوئ چې بابر اعظم کوم د کپتانۍ نه ریټایرمنټ ایستلې ده د هغه صحیح فیصله ده که نه. راځو چې د هغه په ټویټ باندې خبره کوو. بابر اعظم لیکلي دي چې زه تاسو سره څه خبرونه شیر کوم، دی په ټولو کې ټاپ کې لیکلي دي، خپل فینس ته ویلي چې زه تاسو سره څه خبرونه شریکوم. ما دا فیصله کړې ده چې زه د پاکستان ټیم د کپتانۍ نه استعفا اخلم چې د هغې نوټیفیکیشن ما تیر شوي میاشت پی سی بي او ټیم منیجمنټ ته ورکړی دی. جی دا زما دپاره ډېره د اعزاز خبره وه چې ما د پاکستان ټیم لیډ کولو، خو اوس دا زما دپاره وخت دی چې زه د کپتانۍ نه سټیپ ډاون شم او په خپله لوبه باندې فوکس وکړم. جی کپتاني زما دپاره فایدهمند تجربه وه، خو دا په ما باندې یو ایکسټرا بوج، یو اهم بوج هم، یو ایکسټرا بوج هم. زه اوس په خپل پرفارمنس توجه ورکول غواړم او خپل بیټینګ انرژي یا خپل بیټینګ چې کوم دی د هغې مطلب امپروف کول غواړم او خپل خاندان سره وخت تیرول غواړم. دا ما له خوشحالي راکوي، مطلب چې زه خپل بیټینګ امپروف کړم، په خپل پرسنل گروث باندې کار وکړم، خپل فیملی سره ټایم تیر کړم. دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده. کپتانۍ نه سټیپ ډاون کېدل، زه په خپله لوبه یا په خپل چې د ما کوم پرفارمنس دی په هغې باندې یا په پرسنل گروث باندې توجه ورکول غواړم. زه ستاسو د حمایت او د یقین ډیر زیات شکرګزار یم. ستاسو جوش و خروش زما دپاره دنیا ده. زه په دې فخر کوم چې مونږ په ایز ا ټیم زما په کپتانۍ کې څه اچیو کړل او یو کیلاړي طور باندې به زه خپل تعاون خپل ټیم سره جاري ساتم. ستاسو د محبت او سپورټ ډیره زیاته مننه. بابر اعظم دا یو غټ ټویټ کړی، یو غټ سټیټمنټ جاري کړی، بیګا لیټ تقریبا بابر اعظم دا خبره کړې وه چې زه کپتانۍ نه سټیپ ډاون کېږم، کپتاني پرېږدم. خو اوس غټ سوال دا پیدا کېږي چې بابر اعظم نه پس په د ون ډے دپاره او د टी20 دپاره بیسټ کپتان زما پوینټ آف ویو سره خو محمد رضوان چې کوم دی یو ډېر بیسټ چوایس دی پی سی بي سره، چې محمد رضوان د टी20 او د اوډیای کپتان وساتي. شان مسعود د ټیسټ کپتان دی، د اوډیای او د टी20 کپتان بیسټ چوایس چې کوم دا ټایم پی سی بي سره دی هغه محمد رضوان دی. د بابر اعظم نه پس بابر اعظم ښه فیصله وکړه چې خپله په خپله کپتاني پرېښه او دی اوس په خپل فوکس چې کوم دی ټول چې کومه دی انرژي دا ټول فوکس چې کوم دی هغه صرف ور صرف په خپل بیټینګ باندې وساتي. نو دا به بابر اعظم دپاره ډېره غټه فیصله وي، ځکه ویرات کوهلي چې کوم دی هم د انډیا کپتانو خو ناکام کپتانو کپتاني یې پرېښه ایز ا بیټر هغه د انډیا دپاره چې څه اچیو کړل هغه زموږ مخامخ دی. د هغه ریکارډونه د انډیا دپاره سنګل هینډډلي هغه څومره میچونه ګټلي د پاکستان خلاف، سپیشلي د ویرات کوهلي پرفارمنس تاسو ګورئ. نو داسې بابر اعظم له هم پکار چې ټول فوکس صرف ور صرف په خپل بیټینګ وساتي او ډېر ښه یې وکړل چې کپتاني یې پرېښه. تاسو دې حوالې سره خپله رایه ما سره په کمنټ کې شریک کولی شئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.